کہ حدیث کی لذی پیغمبر علیہ السلام فرمائی داؤد علیہ السلام تا خدای په کتاب کی یو وحی کړی و ورته وی چې ملم يرض بقضائی چې زکه فیصله دی او بنده متعلق کوم زکه دنیا کې چې کیږي د خدا فیصله باندې کیږي د الله فیصله باندې ملم يرض بقضائی چې څوک زما په قضا او زما په فیصله خوش نه دی ولم يقنع على عطائي چې څومره شی ولا ما ورکړی دی په دې سترګې نه مړیږي څومره شی ولا ما ورکړی دی په دې سترګې نه مړیږي ولم يصبر على بلائي چې کوم مصیبت مرته رسوله په دې باندې صبر نه کوي نو فليخرج من تحت سمائي دا بنده زما پس مکه او زما د اسمان دلاندې کیسه he has to get out of my earth and from beneath of my heaven دا خو زما دنیا ده دغه د فیصله په خپل رضا کوم دا زما فیصله ده دغه خوښ نه دی نو درې څوکي زما دنیا نه دی دا چې اوس کې شته چې خدای دنیا نه وځي وليتخذ له ربا سواي انا صرف دا چې زما دنیا نه دی وځي دا نه بل خدای ګوري الله تعالی دومره غوسه ورځي چې ځان له سره بل خدای وګوري چې بیا د په مرضای باندې کارونه کوي ها چې هغه فیصله کوي چې دنه تاسو کوي چې دا یو فیصله زستا حق کوم ستا سره راځي صحیح دغه ځان له داسې خدای وګوري چې بیا دنه پرو راخلي نو دا درې خبرې یاد ساتئ چې رضا د خدای په قضا رضا پس د خدای په قضا ان خدای فیصله خیر دی که تکلیف دی د خدای فیصله رضا د خدای په قضا قناعت د خدای په ورکړه قناعت د خدای په ورکړه او نمبر 3 صبر چې د خدای طرف نه کوم مصیبت راغله پس د درې شنه جون به بالکل په آرام وي بس دا درې شنه د پولیس کی سره وتړل بس جون به په آرام هیڅ چن به باندې کیږي استقامت به کې سټیبل وي سبه سټیبل وي او کدا شنه درکینی هر وخت په قهر راځي هر وخت تو خدای زکه چې هر روز عید نه اس کې حل واخرت کسي صحیح او شو میک هیز مایند چې کله به خیر راځي کله به تکلیف راځي دا ټول د خدای فیصله دي او چې څه خدای فیصله ده خیر هم پدا کړي چې څه خدای فیصله ده خیر هم نو بس دې به مطمئن کله درې شي نه ځان سره یاد وساتئ چې رضا د خدای په قضا نمبر 1 سترګې مړې د خدای په ورکړه چې څو خدای درکړي دي بس خدای شکر کوه دیو جن حدیث کې امام بخاری حدیث نقل کړل یا سبحان الله پیغمبر اسلام هر یو خبره فسروز د قابل ده وی فرمایل چې د دنیا په اعتبار د ځان نه لاندې بنده ته ګور همیشه نسترګي به دې مړیږي صحیح او د دین په اعتبار د ځان نه بالا بنده ته ګور د دین په اعتبار